نبی علیہ السلام ملما راغلی دی. نبی علیہ السلام وی سوک بزما د ملما ملمستوب کی یو چا پکور کې خوراک نو چې د نبی علیہ السلام د ملما ملمستوب کی حضرت سلمان دا ملما د لاس نیولې دی د مدینه په کوڅو کې چغې وی هاذا ضیف رسول الله. اے د مدینی خلقو آوری مانند نبی علیہ السلام ملمد لاس نیولې دی سوک شتا چې د پیغمبر د ملما ملمستوب کی. سلمان چغې وی هاذا ضیف رسول الله. په کوڅه کې روان دی ملمه د لاس نیولې دی چغې وی هاذا ضیف رسول الله. سوک په مدینه کې نشتا چې د نبی علیہ السلام د ملما ملمستوب کی. سلمان روان دی ملمه د لاس نیولې دی د حضرت فاطمه کور مخې ته ودرېده. فاطمه आवाज کوي اے سلمان دا ملما را ولا زولا ملمستوب کوم. دا ملما را ولا دا زما د بابا جان ملما دی زه د ملمستوب کوما. سلمان بے چغک لا هذا ضیف رسول الله. حضرت فاطمہ ملمتا ملمستوب کئی خود ملما ملمستوب واو رپس باندې وته کئی. حضرت فاطمہ سلمان ته وی سلمان واورا زما دالو پټ واخلا په مدینه کې یو يهودي دی او پاغه باندې خرڅ کا او راشه ململ په ملمستوب وکا. حضرت سلمان چې زړه روان دی لاسم رفیږي بدنم رفیږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم لخت جګر د نبی علیہ السلام بچی دا د دیلو پټاز څنګه خرڅ کما. لاړ يهودي مخې ته ودرې دوته وي اے ورور دالو پټ زما نواخلا خو زما ملمه دې زما لسرا کز په ملمستوب کوما. دا يهودي وته وي ملګری قربان واورا خبر واورا دالو پټا د داسې شخصیت لو پټا دا چې د دې قیمت ما سره نشتا ته پوس در نکوم دالو پټا د چا دا. حضرت سلمان وته وي دالو پټا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لورلو پټا دا. په دغه وخت کې دا يهودي आवाज کوي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سلمان ورته وی عجیب کار دې صدر باندې لو پټ خرصوم او ته کلمه دی ویل اسلام دی راوړو. دا يهودي وته وی زمون په کتابونو کې دا خبر وا چې دا سیو ملما برازي دا هغه ملما ملمستوب بڅوک نشي کوله. دغه ملما د پاره بعد محمد رسول الله د لورلو پټ خرسيږي نو مونږ ته دا پته ولګی دا چې دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی.